السلام علیکم. دی وخت زه پېښور پریس کلب مخې ته ولاړ یم. پېښور پریس کلب مخې ته د شمالي وزیرستان میرلي خلک راغلي دلته دو احتجاج کوي. د دغه احتجاج کوونکي عادل داوړ صاحب کوم مشر ده هغو سره خبرې کوو. عادل داوړ صاحب ډېره مننه. دا راته ووایئ چې په میرلي کې هم احتجاج روان ده، نو بیا څه ضرورت پیښ شو دلته راغللی او تاسو دلته څه مطالبات راوړي دي؟ جی مونږ دلته ځکه راغلو چې میرلي کې کم زمونږ ګمرانان ناست دي هغه دومره بې حسه دي چې هلته کم احتجاج ناست یا کسان ناست دي هغه ورته د ځناورو په شان هم نه ښکاري، او چې کم بې ګناه ماشومان وژلي شوي دي هغه وایي چې دهشتګرد دي. نو مونږ اوس دغه شی دا لړۍ مونږ ټول ملک ته غځوو، دنیا ته مونږ دا شی مخې ته ږدو چې هغه ماشومان دهشتګرد دي که بې ګناه دي. دا راته وایي دینه مخکې هم تاسو دلته هم احتجاجونه کړي، هلته هم لارې هم باندې مین مطالبات مو څه دي یا اوسه پورې تاسو ته را حکومت یا نورې عالي چارواکي څوک یې مذاکراتو لپاره راغلي دي دغه درنو ختم کولو لپاره څه پیشرفت شوی که نه؟ مذاکراتو ته راغلي دي، مطلب جرګې مرګې رالیږي، خو داسې مطلب سنجیده خلک یې نه دي رالیږلي چې مطلب دوی مذاکراتو کې سنجیده. بل یې موږ سره څو ځله چې کومه دې ژمنه کړې ده موږ سره یو اګریمنټ کړی دی هغه دوی مات کړي. زموږ ټرست ختم شوی دی. ملک انور نامې دی، وزیرستان افغان سره تعلق ساتم. د خلکو ماشومان چې سهار راپاسي یا واک ته یا سکول دپاره تیاری کوو، موږ چې سهار راپاسو د وزیرستان خلک یا د کرفي ذکر کې زرې پې کېږي یا د بم بلاست وي یا ډرون اټیک وي، موږ د واک په ځای د سکول په ځای قبرستان ته منډې وهو. دا څلور ګلالي ماشومان یې وژلي دي. زما ځناور نه دی محفوظ، زما پولیس افسر نه دی محفوظ، زما بیروکریټ نه دی محفوظ. آیا وجه څه ده؟ موږ یې دغه نصر زما سره په جوخت بویا محمد خیل کاپر دی محفوظ دی او زه نه یم محفوظ. موږ یې دغه جواب غواړو د میرلي د درنې چې کومې مطالبې دي موږ دا دلته د احتجاج ریکارډ کو چې دا د زر تر زره حل شي، چې حل نشي چې د کومه پرېکړه کړې ده موږ باید د سره ولاړ وو. ډېره مننه. دا تاسو د دې خبرې واورېدلې. دینه مخکې دلته د ضلع کورم د پړچمکني خلکو هم دلته احتجاج وشولو. په ټولې قبایلي اضلاعو خلک چې کوم دي هغه دلته رسي، دلته احتجاجونه کوي، د خپلو علاقو کې امن او خوشحالي غواړي. د امن او د خوشحالۍ د نارو دپاره دلته رسي چې موږ علاقو کې امن او خوشحالي در وشي. ډېره مهرباني.